د مسلمانانو جهاد او د کافرانو معرکه د دې دواړو ځان لا یو اثر دی. کافران چې د مسلمانانو سره معرکه کوي لړاویږي ورسره نو د خپل طاقت په ګمنډ کې د خپل وسلې په طاقت باندې او د خپل جمعیت د کثرت په طاقت باندې چې زمون سره وسلم برابر ده زمون سره جمعیت د خلکو کثرت هم برابر دي او مونږ چې کوم دي دنیا پکار ده یعنی د هغوی هغه لړاوېدل او جنګېدل د دنیا دپاره او هغوی چې کله لړاوېږي په دې نیت باندې چې زمون اسلام بهتره ده زمون جمعیت او کثرت هم سیوا دی نو مونږ له به چې کوم دی مغلوب کېدل نه راځي بلکې غالب کېدل به راځي. حالانکه دا وعده الله نه ده کړې. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنگ بدر په میدان کې 314 کسان او کافران په لکاو غالب څوک راغله صحابه ته غلبه ملاو شو که په جمعیت باندې په کثرت باندې په سرونو باندې په اسلحه باندې او دارنګي په طاقت او قوت باندې چې کوم دی دا خبره منحصره وي خو په هغه ورځ باندې هغه خلکو ته هغه کافرانو ته چې کوم دی فتح ملاو شوی وه. نو خبره په دغه شی باندې نه ده بلکې په ایمان باندې ده د الله د خوشنودۍ لپاره ده د الله طاقت چې کوم نه هغه تسلیم ولدي ان القوه لله جميعا چې د تمام قوتونو سره چشمه چې کوم دی هغه د الله ذات دی. ټول قوتونه او طاقتونه یو الله لره دي. صحابه چې با د کافرانو سره معرکه کوله جنگ به کو په دې نیت باندې به کو چې دا د الله د خوشنودۍ لپاره د الله د رضا لپاره او د الله په دې انسانانو باندې د الله اوامر او احکامات لاګو کولو لپاره نو بیا به الله د هغوی مدد کو په فرشتو سره به الله د هغوی مدد کو